په ننني پروګرام کې د پاکستان د دهشتګردو ډلو په اړه باندې په خاصه توګه هغه د دهشتګرد ډلې چې په پاکستان کې د ولسونو په خلاف د سکیورټي فورسز او د سیول آبادیانو په خلاف باندې دلته کې د یو داسې د بریدونو لړۍ پیل کړې چې هغه د دې ملک لپاره د دې ریجن لپاره د یو نوې شخړې یا د یو نوې ډیسټابلایزیشن سبب جوړېدلی سي. نو پاکستان په اوسنیو کې د دغه ډلو په خلاف باندې ډیر کلک کاینټیک میجرز پورته کړل او د ډیرو لوی فوجي عملیاتو په نتیجه کې د دې نان سټیټ اکټرزو یا د دې دهشتګردو ګروپونو په وړاندې پاکستان د یو سخت دریځ خپل کړ. پاکستان هیڅکله ودې ته تیار نه دی چې خپل د خود مختاري او د خپل ولسونو د خپل فورسزو د دوی د ځان او مال چې د ساتنه باندې کمپرومایز وکړي. پاکستان ودې ته هیڅکله هم تیار نه دی چې د دې خطي چې کوم امن دی هغه د پرداو باندې ولګول سي. نو پاکستان او د پاکستان ولسونو د پاکستان سکیورټي ادارو ودې ته ژمن دي چې د دې د دهشتګردانو په خلاف د انټي ټیرریزم چې کوم یا د کاونټر ټیرریزم چې کوم اپریشنز دي، کوم عملیات دي، هغه ته پاکستان د نور هم دوام ورکړي او پاکستان په خپل خاوره باندې د داسو نوې د عملیاتو یا د دهشتګردانو لخوا دلته کې د دوی فعالیتونو هغه کلک مخنیوي وکړي. د دې لپاره پاکستان د لکه په شروع کې چې ما ویل د کاینټیک او د نان کاینټیک میجرز دواړو لاره چې دغه خپله کړې، یعنې یوه خواته د فوجي عملیاتو په صورت کې د داسې ګروپونو په وړاندې هغه هدف کول یا د هغو په خلاف باندې کاروایی کول، او بله دا چې د ولسونو کو د دوی په خلاف یا د دوی د نیریټیو بلډینګ چې کوم کار کړی دی د دې لپاره هم په ولسونو کې یو عامه پوهاوی خپور کړل سي چې د داسې تبلیغاتو یا د داسې د ګمراهکنه نظریاتو د چې هغه پر ولسي بیانیه باندې منفي اغېزې ونه کړي، د دې په خلاف هم پاکستان چې دی ودې ته چمتو دی او د دې په خلاف باندې یو کلکه بیانیه ته وده ورکړې دی. نو د دې لپاره پاکستان په اوسنیو کې د بارډر مینجمنت یا د بارډر د سکیورټي لپاره سخت قدمونه پورته کړي. پاکستان غواړي چې د پاکستان په مشرقي بارډر او په مغربي بارډر دواړو باندې د بارډر مینجمنت سکیورټي چې کومه دغه تر یو ډیر کلک او تر ډیر ځیرک سرویلنس لاندې وي چې دلته کې یو داسې ایلیګل آمد و رفت نه وسي یا د قاچاقو یا د سمګلینګ یا د دهشتګردانو آمد و رفت چې دی هغه لیمیټډ کړل سي. نو د دې لپاره په اوسنیو کې د افغان موجوده رژیم سره د پاکستان د ډایلاګ کولو یا له دې سره د په دې کوشش کې راتلل چې د پاکستان دوی ته دغه خپل ذمہداري ور احساس کړي چې دی د داسې هاید آوټس لپاره یا د داسې نان سټیټ اکټرزو یا د دهشتګردو ډلو لپاره دوی یو داسې پټن ځایونه ورنکړي یا داسې سیف هیونز دوی ته ورنکړي چې د پاکستان په وړاندې دوی فعالیتونه وکړي او دلته کې دهشتګردي چې دغه خپره کړي.